معبود برحق او د معبود باطل پمینس کی فرق راشي. یو معبود برحق دے چی اغا دا اللہ ذات دے، دا اللہ دا ذات نا علاوہ چی سوکم دا چا عبادت کی اغا معبود باطل دے. نو اللہ تبارک و تعالی یو مثال بیانی چی پا اغی سر فرق رازی پا مابین دا معبود باطل او دا معبود برحق. سنگا رب العالمین بیانی یو مثال چی دو سڑی دی، دو کسان دی، نو احدهما ابکم، نو یو سڑے چی دی اغا چاڑا دی، او لا یقدر علی شیئن او پہیس شیس قدرت نلری. چاڑا دے پہیس سیز باندی سو قدرت او طاقت نشتا، سو وسمسی نشتا او سی پا اختیار کیم نشتا. وہو کلن علی مولاہ، او دے پخپل مولا او مالک باندی بوجھ دے، لکه خپل اختیار نشته دی د بل چا په اختیار کې دی، مالک بل دی او دی په هغې مالک باندې بوج دی. هر سنبالخ او هر دار مدار چې کوي نو هغه مالک یې کوي، او چې دا مالک یې چرته ولیږي نو خیر نه راوړي. لکه عقل پکې نشته نو بې عقله دی، نو مالک لیږلی په یو څه پسې او دی راوړي بل څه. چاڑام دے پا ہیس سیز ور سر طاقت و قدرت پا وس کی سشتم نا دا بل پا اختیار کے دے او پاغا بوج دے، او چی آغای چرت اولیگی نو خیر ولم نراوڑی، چی بس چرت لیگی نو پا بی خیرے ور لرات لکی. نو یو کس دا دے او بل کس دا دے چی آغا خبریم کولیشی چاڑا ندے، او بل خ قدرت او طاقتم لری پا ارس چی سور سردی پاغی قدرت او طاقت او ملکیت حاصل دے، او بل تم حکم کئی دا عدل او دا انصاف او پخپلم پا نیغلار باندی روان دے. لکا عقل لری روغ دے نو پخپلم پا سملار روان دے، او بل تم سملار خی نو خبری کئی ډیر سپا قدرت او پا طاقت کشتا، پخپل پنی غل روان دے، بل سڑے پنی غلار روان کڑے دے. نو دا دو کسان برابر کی دیش پا مخلوق کی چریم نشی برابر دے. چاڑا و روغ بے عقل او دا عقل خاون پا خطا لار روان او پا سملار روان، دا کمزے برابر کی دیش. نو اللہ تبارک و تعالی وی چی دا دوار انسانان دیو دا برابر نشی کے دے. نو زما سر سنگ تاسو یو مخلوق برابر ہوئی چی دا دوار برابر نشی کے دلے، چی یو انسانان دی نو زما سر تاسو پا مخلوق کے سنگ بل سوک برابر ہوئی. ز خالق مو دا مخلوق دے، نو دو مخلوق دا یو بل سر نشی برابر دے، نو تاسو زما سر بل معبود سنگ برابر ہوئی. زما مقابلہ کی چی بل معبودی نا بچاڑی بی عقل بی خطا لار بروانی، زما دا قدرت نا بغیر سکولی نشی، نو سنگ تاسو ما سرد دا کس پا عبادت کی برابر ہوئی. نو دا معبودی باطل مثال دا دیڑون دا دی چاڑا پشان دے، او دا معبودی برحق مثال دا دی روح سڑی پشان دے. نو اللہ وی چی دا دوار ندی برابر، نو تاسو زما سر سنگ پا مخلوق کے بلکس برابر ہوئی. اللہ خو دیر لوی ذات تے، اللہ نخو چی سغواڑی نو اللہ بطال درکی، او تال دا معبودان صدر کولش اسم پا قدرت کی نشتا. وایا دا اللہ ذات چی یو سجدہ ورطول گئی ورطوئی چی سبحان ربی الاعلا، نوی لبیک یا عبدی ارفع رأسکا، بندہ سر اچت کزا حاضرین سغواڑی چی درکم. دسی رب پریدی
حدیث مبارک کې راځي چې د دواړو جهانو سردار به کله سجدې له لاړ که نه سجدې دا حالت ډېر نږدې دی الله ته. بس د سجدې په حالت کې بنده الله ته ډېر نږدې نو بس حدیث مبارک کې راځي چې دی په سجده پریوځي بس په ټولو حالتونو کې دا حالت داسې دی چې دا الله ته ډېر نږدېکت د بنده حاصل شي. ځکه ټول وجود کې اشرف اندام کم دی تندې او په ټول مخلوق کې خوار ځمکه ده. څوک یې په تبرونو وي څوک یې په کودالو وي څوک یې په شیولو کني نو اشرف اندام تندې دی او ټولو کې کمزورې مخلوق ځمکه ده. ته دا اشرف اندام روالی او په کمزوري مخلوقي کې دی الله وی ما ته ډېر نږدې شوې. نبی علیه السلام چې به سجدې له لاړه نو سجده باندې به یې سر کېښودو وی اللهم اغفر لی ذنبي خدایا زما ګناهونه وبخه کله ټول راله وبخه دقه وجله واوله واخره وسره وعلانیته خدایا ټول ګناهونه مې وبخه لوی او غټه اولنی او اخیرنی او خدایا اولنی او اخیرنی او خدایا پټ او ښکاره شپږ قسمه ګناهونه به الله وبخه راته. اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه وجله خدایا غټ او واړه پټ او ښکاره او اولنی او رستنی خدایا ټول ګناهونه مې وبخه. د سجدې په حالت کې به دا دعا کوله سر به په سجده باندې پروت. حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی د قرآن تلاوت کوي که نه مانځه کې او دې آیات د سجدې ولولي یا اسې تلاوت کوي او آیات د سجدې ولولي او دې ډایرکټ سجدې له لاړ شي شیطان وایي تباه شومه تباه وایي دا هغه سجده ده چې ما آدم علیه السلام ته ونه کړه نو الله ذلیل او رسوا کړم او دا بنده رالګي دا سجدې لګي دی خدای جنت ته بوځي او زه د دې سجدې د الله څخه خوار شوی یم. نو سجده دا ډېر خوند کوي چې الله ته سړی تندې ولګوي. شیطان وایي ذلیله شومه رسوا شومه دقه سجده ما آدم علیه السلام ته ونه کړه نو الله تباه و برباد کړم او دا بندیان لګیا دي سجدې کوي نو دی خو به خدای جنت ته بوځي. نو دغه ټیم کې شیطان ډېر خفه کېږي الله ته سجدې لګو ښه چې نفل منځ که نه ځان له منځ کوي نفل منځ کوي نو دا دعاګانې پکې غواړه په سجدې په حالت کې منسوسې دعاګانې کوه. صحابي دی ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنه نومې دی وی ابیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه السلام سره شپه تېره کړله. ډېر بختور صحابه نه د نبی علیه السلام سره مې روغه شپه وه نو شپه کې خو مختلف مراحل راځي روغه شپه مې وه ورسره نو ما ورته د اوداسه اوبه م راوړلې بېوضوئه د اوداسه اوبه مې وله راوړلې چې نبی علیه السلام به اودس کوي بیا نور څه حاجتونه چې کوم وو هغه مې ولم راوړل لکه خدمت مې ورله کوه شپه مې وه ورسره ډېر خوشحاله وم شپه مې تېروله د اوداسه اوبه مې راوړلې نور سامان مې ورلم راوړو نو نبی علیه السلام خدمت چې مې وکړو نبی علیه السلام راته وایي سل پړه دې څه دي زه وغواړه پړه دې څه دي شا به دعا وغواړه ډېر بختور نه و نبی علیه السلام ورته وایي پړه دې څه دي شا به وغواړه شابه شابه څه غواړې بس شابه وی نبی علیه السلام راته ووایي نو ما سوچ وکړو صحابه وی مونږ خو چې لا غواړو که نه نو څوک خو سره ډو آخرت ملګری کوي نه دنیا ډومبې غواړو آخرت وروسته غواړو دا هم لا هوښیار سړی چې دنیا او آخرت دواړه وغواړي صحابو به آخرت غوښتو د دنیا به ذکر هم نه دی وی چې ډومبې لاړ شم حج له کعبه وینم چې خدای ډېر مال راکړي او به بله پیاره به وام چې خدای ومې بخي دا زمونږ عقل دی که نه دا زمونږ عقل دی ړومبې د ځان دپاره غواړو ګوره چې صحابي څه وایي نبی علیه السلام ورته وایي سل څومره ښه موقع ورته میلو شوه چې د دواړو جهانو سردار خدمت یې وکړو شا به وغواړه
هغه ورته وی اسألک مرافقتک فی الجنه، الله حبیبه چې ستا سره په جنت کې ملګری شم، دا دعا راته وکړه بس چې تا سره ملګری یم په جنت کې، څنګه چې نن ملګری یم چې داسې ملګرتیا مې د سره الله په جنت کې نصیب کړي. دقه دعا راته وکړه بس. نبی علیه السلام راته وی چې نور څه ووایه، نور څه مو ووایه که نه؟ ما وی بس دقه غواړم نو نور اسم نه غواړم. نبی علیه السلام راته وی چې دا غواړي چې ما سره په جنت کې ملګری شي؟ ما وی او نو قربان د امام الانبیا نه داسې دعا یې ورته داسې عمل یې ورته وښو چې ټول امت یې پکې شریک کړو. دا که اوس یوازې هغه ته ښودلی وی نو موږ ټول به ورته زیریدلو که نه چې دا خو دغه صحابي بختور و نو موږ خو نه شو حاصل. نه، نبی علیه السلام ورته وی که ما سره په جنت کې ملګرتیا غواړې نو زه درته د هغې دپاره نسخه ښیم. وی څو؟ وی ډېرې سجدې لګوه الله ته، ما سره به په جنت کې یو ځای یې انشاءالله، ما سره به ملګری. نو دا ټول امت ته تعلیم شو چې کثرت السجود، ډېرې سجدې لګوئ نو ما سره به په جنت کې به زما ملګري شئ، ما سره به یو ځای شئ. نو صحابي ته وی بس کثرت السجود، سجدې ډېرې لګوه ما سره به په جنت کې ملګری شي. سجده ښکلې سجده لګوئ ښه، علماو نه سجده زده کوي. امام الانبیا چې به سجده لګوله نو په 7 اډوکو به یې لګوله. دا موږ لګو خو پته راته نشته، یوه سجده ولګوئ چې پته راته ولګي. په 7 اډوکو به یې سجده لګوله. ګوره سجدې له ولاړ نو دواړه خپې به یې لګېدلې وې که نه داسې، نو د خپو اډوکي به یې لګېدلي وو، 2 شول د ګوتو ده، د زنګنان به هم لګېدلي وو، نو 4 شول، لاسونه به هم لګېدلي وو، نو 6 شول، او تندې به هم لګېدلی وو، نو 7 شول. په دې 7 به خپې به هم داسې لګېدلې وې، زنګنان هم لګېدلي، لاسونه هم لګېدلي، او تندې هم لګېدلي. او چې سجدې له به ته نو ړومبې به یې زنګنان ولګول، او بیا به یې لاسونه ولګول، او بیا به یې تندې ولګول. ړومبې زنګنان، بیا لاسونه، بیا تندې. چې راپاسېده به نو ړومبې به یې تندې روچت کو، بیا به یې لاسونه روچت کړل، او بیا به یې زنګنان روچت کړل. داسې به امام الانبیا سجده لګوله. مشکات شریف کې حدیث دی، وی دومره کولو سجده به امام الانبیا لګوله که نه چې که د بیزي یو بچې پکې داسې تله راتله نو تلې به شو پکې، داسې کولو سجده به یې لګوله. او د دې ترخونو دا سپینوالی به یې ښکاره شو، داسې کولو سجده به امام الانبیا لګوله. مونږ چې لګو نو دا د دې سره لګېدلي، دا د دې سره لګېدلي، په دې ځمکه سم ټوخ شوي یو. نبی علیه السلام وی د سپي په شان مه کښېنئ. سپی هم لیدئ دا لیچې یې لګولي که نه، داسې دا لیچې په سجده کې مه لګوئ. نو سجده کې به دا ځایونه چې دي دا به د دې نه لرې ساتي، او دا به د دې نه لرې ساتي. داسې کولو سجده به امام الانبیا لګوله په 7 اندامونو سره، خپې، لاسونه او زنګنان به یې لګېدلي وو. او بیا چې به یې قومه کوله، بیا چې به یې جلسه کوله، زمونږ منځ کې خو نه قومه شته او نه جلسه شته، خدای دې رحم وکړي. سمع الله لمن حمده، لا ولاړ نه یو. نبی علیه السلام چې به وی داسې یو رکن ادا که که نه چې ټول اندامونه به یې ځای ځای ته ورلل، نو هله به یې بل رکن ادا کو. صحابي وی ما پسې مونځ کو شاته، وی دا قومه او جلسه دومره وکړل که نه، سمع الله لمن حمده پسې چې سړی ودرېږي دې ته قومه وی. 2 سجدو په منځ کې چې کینې دې ته جلسه وی. وی دی د روغ رکن عمره وکړل، لکه څومره ټیم چې سجده کړې وه نو دومره ټیم یې بیا جلسه وکړله، څومره ټیم چې رکوع کړې وه نو سمع الله لمن حمده، دومره ټیم بیا امام الانبیا ولاړ، بیا امام الانبیا ولاړ و. داسې یو پیری سمع الله لمن حمده وی نو مونږ خو شاته ربنا ولک الحمد. یو صحابي پسې نور ډیر شي کلمات وي، پر ربنا ولک الحمد پسې یو ډیر شي پکې وي.
نبی علیہ السلام چې فارغ شوی دا چووي هغه غلی و وی نه ووایه چووي وی مه ووي وی ما ځکه تپوس وکړو چې د ملایکو یو جماعت راغی چې تا ربنا ولک الحمد پسې دعاګانې ویلې وی د ملایکو جماعت راغلی و یوې وی دا کلمې زه وړم بلې وی زه وړم وی د ملایکو پې جنګ و ځکه ما وی چې دا کلمات ووایه دا کلمات بیا ووایه منځ به داسې منځ و د صحابه و منځ به داسې منځ و د امام الانبیا داسې منځ حدیث مبارک کې راځي وی چې ملا په مانځه کې سیده نشي که نه دې منځ ته الله د سره اډو ګوري نه نو کوئ ځان له نو په جومات کې لګیا اوسه نو الله ورته نه ګوري لکه مونږ چې سمع الله لمن حمده ووایو ملا نیغه کړي نه یو په رکوع کته ورشو نو ملا نیغه نشي رکوع له چې کته شو ملا لاس نیغه شوي نه یو بیا سمع الله لمن حمده وی په کم منځ کې چې ملا څوک نه نیغئ الله دې منځ ته اډو ګوري نه نو د رحمت په نظر ورته اډو ګوري نه نو ته دا منځ چا لکې دا ته الله لکې او الله دې منځ ته نه ګوري نو دا منځ دی نو چې جومات ته سړی راشي او ځان دومره ستړی کړي نو ښکلې سجدې لګوئ ښکلې سجدې لګوئ اوږدې اوږدې سجدې لګوئ ښکلی قیام رکوع سجده دا ډیر په اطمینان کوئ ډیر په اطمینان یې کوئ مونږ ته دا پتم نشته دی نه چې تکبیر تحریمه کوو الله اکبر وایو نو لاسونه چې اوچتو نو ړومبی به لاس اوچتو کړومبی به الله اکبر وایو دا پته راته هم نشته نه مانځه ته ودرېږو که نه الله اکبر نو ړومبی به لاس اوچتو کړومبی به الله اکبر وایو څه چل به کوو بعضې علما وایي لاس او الله اکبر یو ځای اوچت کوي الله نو لاس او الله اکبر یو ځای ووایه او صاحب د هدایې وایي نه ړومبی داسې لاسونه اوچت کا او بیا وروستو الله اکبر ووایه ډېره ښکلې نکته یې ویلې ده وایي ځکه چې ته لاسونه اوچت کې نو دې کې دې د غیر الله نه لویي نه پي کړله چې د الله نه علاوه هیڅوک هم لوی نه منم نو بیا وایي الله اکبر صرف یو الله لوی منمه ته یو دوه پیرې داسې نیت وتړه د مانځه ته چې ته د منځ په خوند پوه شې چې لاس اوچتی داسې دې کړه وایي د الله نه علاوه مې د ټولو خلقو نه لویي نه پي کړله نه منمه بل لوی بیا وی الله اکبر نو الله لمی لویی ثابت کړله د غیر الله لمی نه پی کړله او الله لمی ثابت کړله ته بیا مونږ شروع کړه چې دی په خوند پرېوځي نه به راشي امام به ولاړي نیم به ټیټ شوی الله اکبر دا مونږ نه دی شوی ګورې علماو نه تپوس وکئ ښه تکبیر تحریمه دپاره قیام ضروري دی چا چې الله اکبر وی او دی ولاړ نو نو دا مونځ نه دی شي نو د هغې وره کې به را روانې چې امام رکوع له تلې دا وره نه ټیټ شي وی الله اکبر نو د قیام چې دی دا دې دپاره د تکبیر تحریمه دپاره قیام شرط دی شرط ودې شي رکات که نه منډه ولې وی منډه مه وخه چې راشي دا ته کوم الله اکبر وی د خدای بنده نیغ ادرېږه الله اکبر ټولو خلقو نه مې لویي نه پې کړله خدایه تعالی مې ثابته کړله ځکه خو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي ښه تکبیر تحریمه تحریمه معنی دی حرامونکې دیم د الله نه علاوه هر څه پتا حرام کړل بس یو د الله سره مناجات شروع شو ځکه خو دې ته تکبیر تحریمه وایي که دا هر څه حراموي خوراک څښاک لوبې صحابي وایي موږ نبی علیه السلام منع کړلو د دې نه چې موږ دې په مانځه کې کپړې سمې کړو ویښته سم کړو موږ چې سجدې له ځو نو ښه یا رکوع له ځو دا کپړې ښکلې په ځان پسې راونغاړې داسې بیا کتله ښه وسکټ پریسي په ځان پسې راونغاړې بیا به په مانځه کې به وسکټ راونغاړي او کپړې به راونغاړي بیا به حضرت رکوع سجدې له لاړ شي او ښه په ویښتو کې به پکې ګوتې ووایې بیا به سجدې له لاړ دې مونځ ته الله نه ګوري نو دې مونځ ته الله نه ګوري
دا منځ الله نه قبلوي په دې منځ به مونږ الله بخي نو چې سړی په جمې کې مانځله راشي او په یخو اوبو دسو کې نو ډېر ښکلی په قلاره مونځ کوئ ښه لږ دې علماو سره کښېنئ مړه وایي د نبی علیه السلام د مانځه نقشه راته د سره نن وښیتو بلکل د اول نه چې څنګه به ودرېدو دا سجده به یې څنګه کوله دا رکوع به یې څنګه کوله دا جلسه به یې څنګه کوله دا قومه به یې څنګه کوله یاره دا قرت به یې څنګه وي ښکلی ده ورونو یو صحابي ته نبی علیه السلام د قل اعوذ برب الفلق او د قل اعوذ برب الناس فضیلت بیان کو وی دا ډېر برکتي صورتونه دي صحابي ته وي په دې کې د مانځه ټیم شو جو نبی علیه السلام مانځه ته مخکې شو نو دقه دواړه یو له په مانځه کې مو وي بیا ورته مانځه نه پس ودې لیدو وی دا هغه صورتونه دي دا کم چې مې د مانځه کې وي لومبی ورته فضیلت بیان کو چې مانځه ته مخکې شو جو په مانځه کې ولم وي په مانځه کې ولم وي تا امام ته ویلي د جمعې په ورځ چې مولي صاحب ته چې د جمعې په ورځ قرت کوې هسې امام الانبیا به د جمعې مانځه کې کوم صورتونه وي د اختر په مانځه کې چې کله به اختره جمعه رالل ډبل به اختر و به جمعه وه امام الانبیا به د اختر په مانځه کې په اول رکعت کې وی سبح اسم ربک الاعلی او په دویم کې به وی هل اتاک حدیث الغاشیه چې جمعه به ټیم به شو چې په جمعه کې به اول سبح اسم ربک الاعلی او بلکې هل اتاک حدیث الغاشیه دا به د اختر په مانځه کې وي به د جمعې په مانځه نو که امام دا شروع کړي جو مقتدیان وځي و امام قرت اوږد کوي وي نو دا مقتدیان څنګه پوه کو دا خلق څنګه پوه کو چې د امام الانبیا د مانځه نقشه ورته وښیو مانځه ډېر ښکلی مونځ کوی که نه ښه او چې قرآن اورئ مړه قرآن ته غوږ دی نبی علیه السلام را روان و مسجد نبوي ته راتو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ تلاوت کو تاسو د قرآن قاریان ښکلی قرآن وایي چې دا خلک یې واوري قرت کو نو نبی علیه السلام ورته ولاړو قرت یې ولا اورېدو بیا ورته مسجد نبوي کې وی ابو موسی اشعری وی ډېر ښکلی قرآن دی لوستو زه ورته بار ولاړو ستا قرآن مې اورېدو هغه ورته وی د الله حبیبه نه ومه خبر نو که ما ته پته وی که نه چې ته زما قرآن ته ولاړې نو ما به نورم قرت ډېر خوږ ویلی و چې تاله یې نورم مزه درکړې ده به ډېر ښکلی قرآن وي نو قرآن ډېر په شوق وایو قرت ډېر ښکلی کو سجده و رکو ډېر ښکلي لګو ښه نو رب العالمین سره معبود باطل نشي برابرېدلی داسې معبود برحق دی سم عبادت غواړي اتاله سم څه درکوي ادې ځان ته نږدې کوي وایي سمه سجده ولګوه ته چې ما ته را نږدې شي نو سجدې حالت کې بنده الله ته ډېر نږدې کېږي وضرب الله بیانی الله مثلا یو مثال رجلین چې دوه سړي دي احدهما ابکم یو د هغې نه چاړه دی لا یقدر علی شیء چې قادر نه دی په هیڅ څیز باندې وهو کل علی مولاه او هغه بوج دی په خپل مالک باندې اینما یوجهه کم طرف ته چې لیږي دا مالک د لره نو لا یأتی بخیر نشي راوړی څه خیر بس عقل پکې نشته نو چې کم طرف ته دی لیږي دی د خیر دپاره لیږي او هغه بیخیري راوړي هل یستوي آیا برابر دی هو دا کس ومن او هغه کس یأمر بالعدل چې هغه حکم کوي په انصاف سره خبریم کولی شي د انصاف حکم هم کوي وهو علی صراط مستقیم او هغه په نیغه لار باندې وي نو څنګه چې دا دواړه برابر نشي کېدی نو داسې د الله سره یو معبود باطل برابر نشي کېدی